बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वेरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखीज़ है साकी। कतुन को दावख ख्वाजा खेला अहमद मार्केट में मौजूद यम। कतुन को तासु गोरे ची जमा सरा कमजवान वलाड़ पखड़ो पड़ो कपड़ों के तासु तो गोरे सादावाली बदा बांधे हद दे को गोरे जमन ची सुमरा पुख्तानी दे अल्लाह पाक चा गोला पलासो की सुनो हुनर वर कड़े दे नो अगर चाना पटा नरा नंदा ख्वाजा खेली पखावरा बांधे आगा जवान आजम सर मौजूद दे कुम जवान ची पखपलु लासो खुद साख्त जिप तैयार करे दे ची आगबा वस मुंग ताउस्ता खायु पा अहमद मार्केट के मौजूद दा अहमद मार्केट ची सुमरा दुकानदारान दे कैमरे पस्तर का तासु गोरे इंतई खुशहाल दी दा गोदा पारम यो एजाज दे दा ख्वाजा खेली दा आवाम दा पारम यो एजाज दे हुकूकत को दसे ओ गोरे नो द पुख्तनो पलासु की अल्लाह पाक ढेर लुई लुई कारुने ची दा वर कड़ी दी खो अफसोस ची गुरबत او غریبی او داسې شی دی چې هغه انسان مخ په وړاندې نه پرېږدي که چېرې دغه شانتې کسان زموږ پښتانه وروڼه مخ په وړاندې لاړ شي نو زموږ دا صوبه چې ده زموږ دا علاقه چې ده دا به ډېره ترقي وکړي. کتونکو څومره کسان زموږ دا پروګرام ګورئ په دې کې دا کم ځوان چې موجود دی دا کم جیب چې موږ تاسو ته وښو دا جیب د په خپلو لاسو جوړ کړی دی د ده نه په دې حواله تپوسونه کوو چې دی څه ویل غواړي. السلام علیکم جی. خپل تعارف را سره وکړه. څه دې نوم دی؟ زما نوم نعیم زاده دی. په دې مارکیټ کې د کمانو کار کوم او یم د بیا خوړ او جی دا راته ووایه بابو چې دا جیب ته د څو ورځې په دې ولګېدې په تیارېدو کې؟ په دې کې کم از کم 7 میاشتې 8 میاشتې لګېدلې او ورو مې پکې کار کړی او دا جیب جوړ شوی. څو لاګت په پې راغلی تقریبا روپۍ په څو ولګېدې؟ تقریبا 2,14,000 روپو پورې پې لګېدلې زما 2,14,000 او جی بابو که داسې د پاکستان یو کمپني راشي جیپانو او تا ته اپر وکړي نو ته به څه ویل غواړې هغو سره به ځې؟ او جی او زه به یم چې لکه دا یو زما په خپله دا جیب خوښي نو زه یم چې لکه بل چاله مې هم جوړ کړی بل سړي مې استعمال کړی لکه جیب ډېر ښه شی دی. دا راته ووایه بابو چې د ماډل خو د دې پته نه لګي د چیسس د دې پته نه لګي خو دا راته ووایه چې کم چې جوړ کړی ته به څونه مطمئن دا کم د کپنۍ پاخه جیپان چې دي د دغې سره به مقابله وکړي؟ بالکل انشاءالله چې د هغې نه به یې د هغې سره به په مقابله کې او د هغې چې کوم ګیج صادر لګېدلی د هغې نه صادر د دې پینډ دی پریم د هغې په شان مضبوط دی. انجن پکې څو سی سی دی؟ 660 انجن دی پکې 660 نو د دې خو به خرچه هم بې د عام بایک موټرسایکل هم رهي نو موټرسایکل خو سره چې دلته کې لکه خلک چلی او زه موټرسایکل په خپل ځاني نشم چلولی نو ما ځان نه داسې یو څلور ټیریزه ګاډه جوړ کړلی چېرته کې خدا نه خاص کالټي نشي بل سره حادثې د موټرسایکل ډېرې زیاتې نو د هغې نه ډېر سخت یېرېږم. بابو دا راته ووایه چې د وړوکوالي دا په زړه یو ارمان و که دا دې اوس په دې ځوانۍ کې د زړه دا دغه شوی؟ بچپن نه دا کار کوم او لکه زما وایي چې لکه زما ځان نه داسې د ویښه یو شی جوړ کړی بس دا په خپل لاسو خپلو لاسو او جی چې کله دې دا تیار کو یو څو ورځې چې څنګه کېږي څنګه ته 7 میاشتې په تقریبا اوس په دې مارکیټ کې ستاسو نه یار دوستان دي دا هم انتهایي خوشحاله دي څه ویل غواړې دې قوم ته څه پیغام ورکړې؟ نو اوس نه پوهېږم سرجي نو اوس څه ووایم دې څه ورته ووایم نو ډېره مهرباني. کتونکو تاسو د بابو خبرې واورېدې د مارکیټ کې څه کسان موجود دي انتهایي خوشحاله د هغو د یو 2-3 تنو خبرې سره هم کوم خو کتونکو زموږ پروګرام چې څوک ګوري نو تاسو ته دا خواست د داسې نوجوانانو بیا خصوصا د خپلو پښتنو وروڼو ځکه د دې خواځه خیر تحصیل د خاورې څونه کسان په بهر ملکونو کې زموږ مسافر وروڼه چې دي هغو دا پروګرام ګوري دا د هغو دپاره هم یو اعزاز دی دا زموږ د خواځه خیلې د خاورې دپاره هم یو اعزاز دی. خو کتونکو که حکومت وقت دغه شان د خلکو له د دې له مخ په وړاندې لار ورکړي هغو سره کوآپریشن وکړي تعاون وکړي نو ډېر پښتانه وروڼه چې دي یا به زموږ مخکې لاړ شي. نو بابو خو په خپل غربت کې ډېر زیات ښه کار کړی ځکه چې دا ډېر محنت غواړي ډېر ګران کار دی او اوس خو دغه کول غواړي چې حکومت کم از کم دله دومره کاغذ ورکړي چې دا دی ګرځئ او دته د نیمو څه تکلیف او دا ستلې دته نه رغېږي دا ورسره د حکومت د طرفه چې دا تعاون ورسره خامخا وکړي. ډېره مهرباني. زه چې معلوم بچا رحمان د دې خوځه خیل اوسېدونکی یم د چې کله دا ګاډه جوړو زه د سره دلته هر ماښام به ودرېدم دله ما پټه پټه ویډیو هم کوله په کوم وخت چې دا ګاډه جوړو هغه ټایم کې هغه ټول تصویران ویډیو ما سره شته دی د ما له قسم راکړو چې یاره ستا دې قسم چې لکه دغه له بې نه ورکړې نیټ له د دې جذبې ته زه ډېر سلام کوم چې په پاکستان کې داسې ځوان په ګرانه میلاویږي داسې ورور چې خدای پاک هر چاله ورکړي لکه ده چې څونه محنت کوي څونه کاروبار زه یم چې د پاکستان چې څونه کارګر راغونډ کړي زه یم چې ده ته ما لوګی کړی
ځکه چې د محنت چې کم دی دا د سنه کم نه دی او کاش چې غریب دی د لاس څه کېږي نه یاره چې دغه خپل کوشش ډېر زیات کړلی دی او سهار او ماښام ته نه دی کتلی خو خپل کار به یې کوو او نور دغه د خپل وسو خپل گاڑی په قلاره تیارو دې حد له ورسو چې اخر دا چې سٹارټ کو روډ ته وېستو بیا هم ته مونږه چې مزاح په وسر کوو چې یاره بابو کو مطلب څوک دغه پوجان خبر شي یا پولیس خبر شي نو تا به چوت کی نو دا به وي چې یاره مطلب دا زما گاڑی له تصویر مو باسي کتونکو تاسو زموږ پروګرام ګورئ د بابو خبر هم تاسو واورېدلې چا چې په خپل لاس باندې جیپ تیار کړی خودساخته جیپ او دغسې وګوره د مارکیټ چې څونه دکاندارانو هغه ټول پې انتهایي خوشحاله خو وروڼو دکاندارانو دا خبرې وکړلې چې جیپ خو ډېر ښکلی تیار شو خو افسوس چې روډ ته به وځي هلته به ټریفک پولیس عام پولیس به وي هغه به دی نیسي نو کتونکو دغه شانتې دا عوام چې دي دا خصوصا د خپل کمیشنر ملاکن ډیویژن نه بیا خصوصا د ډي پی او سوات نه او بیا بالعموم د ډي سي سوات نه خصوصي اپیل کوي چې دله دې دا یو اعزاز دی د خوازخیلې دپاره دا یو اعزاز دی خصوصا د سوات د عوامو دپاره چې دله دغه شانتې دي یو کاغذ ورکړي چې دی صرف دا یو سیمپل دا یو نمونه جیپ چې دی چې دا په دې سوات په دې زرګو ګاډو کې ګرځي او صرف د دې دا احساس دی خلکو ته کېږي چې دا هغه جیپ دی چې دا زموږ د دې خاورې کم نوجوان چې دی د خوازخیلې دا هغه تیار کړی دی نو دا د ټولې خوازخیلې او د سوات دپاره یو نمونه ده یو اعزاز دی یو ماډل دی د بل پروګرامه پورې زه حسین احمد ستاسو نه اجازت غواړم د الله په